بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس السابع عشر د 18 درس تمرین دی انشاءالله مشق، او د کتاب د سرنم 80 نمبر درس دی، 80 نمبر درس دی. په تمرین کې موږ له 2 سوالونه راکړي. اول سوال دی وای د پښتو جملو نه عربي جملې جوړې کړئ، د پښتو نه عربي جوړه کړئ. دویم سوال یې راکړی وای د عربي جملو نه د پښتو جملې جوړې کړئ. اول سوال یې راکړی وای د پښتو نه عربي جوړه کړئ، دویم سوال یې راکړی وای د عربي نه پښتو جوړه کړئ. نو موږ دا په تور مالکر باندې دا د پښتو جملې راکړي دي. اوله جمله ده دا اوږد دیوال دی. اردو کې وایي دیوار، موږ ورته دیوال وایو. دیوال دا چې کوم دیوال دی که نه، دې ته موږ دیوال وایو. اردو کې ورته دیوار وایي، عربی کې ورته جدار وایي. جدار دا اوږد دیوال دی. دا اوږد دیوال موصوف صفت دی. دا دیوال موصوف دی او دا اوږد چې دی دا صفت دی. په عربی کې به دا موصوف مخکې لیکو او دا اوږد چې دی دا صفت دی، دا به وروستو لیکو. او هذا معنی ده دا نږدې را سره یو دیوال دی. هذا معنی ده دا جدار طویل. جدار طویل اوږد دیوال دی. هذا جدار طویل اوږد دیوار. اوږد دیوار ٹھیک شوه. هذا دا جدار طویل اوږد دیوار دی. دا وړه ستن ده. ستن دا پیلر نه دی. پیلر موږ ورته پیلر هم وایو او اردو کې ورته عمود وایي. عمود لکه د برنډه ده، د برنډې چې کومې ستنې دي پیلرې دي، دغې ته عمود وایي په عربۍ کې. موږ ورته ستن وایو. کمره ده په هغې کې چې کوم هغه لرګی لګېدلی وي، دغې ته عمود وایي. یا کوم هغه پیلرې دي د خښتو یا د سیمټو والا، نو هغه پیلرو ته عمود وایي، موږ ورته ستن وایو. دا وړه ستن ده. هذا عمود طویل اوږده دا وړه ستن ده. نو هذا عمود، هذا دا اوږده ستن ده. هذا عمود طویل دا اوږده ستن ده. او که چېرته دا وړه وي نو هذا عمود قصیر. قصیر وړې ستنې ته وایي او عمود غټې ستنې ته وایي. نو دا اوږده ستن ده. هذا عمود طویل دا یې عربي ده. پښتو جمله راکړې ده وایي دا اوږد میز دی. دا اوږد میز دی. نو میز ته مکتب وایي او دفتر ته مکتب وایي. نو موږ به دلته کې د میز دپاره مکتب لفظ استعمال کړو. هذا معنی ده دا، او مکتب میز ته وایي او طویل اوږد. هذا مکتب طویل. هذا مکتب طویل. هذا مکتب طویل دا اوږد میز دی. او دا درمیانه دی. وهذا متوسط. وهذا متوسط. وهذا متوسط. بله جمله راکړي دا وړه پیمانه ده. پیمانه دا خلک مونږ ورته فوټ هم وایو. فوټ او پیمانه هم ورته وایي. څنګه چې خلک په کتاب کې یا کاغذ باندې داسې کېږي او کرښه وښي، دغې ته مسطره وایي. مسطرتون په عربۍ کې ورته مسطره وایي. مونږ ورته پیمانه، اردو کې ورته پیمانه هم وایي. مونږ پښتو کې ورته پیمانه څوک وایي، څوک ورته فوټ وایي. فوټ دا وړه پیمانه ده. نو هذه پیمانه مسطرتون دا مؤنث ده، نو دې لپاره به هذه اسم اشاره راوړي. هذه مسطره قصیره. هذه مسطره قصیره دا وړه پیمانه ده. بیا وایي هغه اوږده ونه ده. لرې یوه ونه ده چې کله نږدې وي نو هذا یا هذه به وي. مؤنث دپاره هذه، مذکر دپاره هذا. او چې کله لرې مؤنث وي هغې دپاره تلکه، او که مذکر وي هغه دپاره ذاکه یا ذالکه. نو هغه اوږده ونه ده. تلکه هغه شجره طویله اوږده ونه ده. هغه اوږد سړی دی. هغه اوږد سړی دی. لږ لرې دی، ډېر لرې نه دی. نږدې چې وي هذا، چې لږ لرې وي ذاکه، چې ډېر لرې وي ذالکه. نو دا درمیانه دی، ډېر لرې نه دی، لږ لرې دی. نو هغه لپاره به ذاکه استعمال کړي. ذاکه رجل طویل. هغه اوږد سړی دی. ذاکه هغه رجل طویل اوږد سړی دی. رجل سړي ته وایي، طویل اوږد ته وایي. اوږد سړی دی. اوس وایي دا اوږد سړک دی. دا اوږد سړک دی. روډ دی. روډ. هذا شارع طویل. هذا شارع طویل دا اوږد سړک دی. اوږد روډ دی. دا اوږده ورځ ده. دا اوږده ورځ ده. نو هذا
یوم ورځې ته وایي او طویل اوږد ته وایي هذا یوم طویل هذا یوم طویل دا اوږده ورځ ده یعنې ډېره زیاته اوږده ورځ ده ختمیږي زر نه اوس وایي دا درمیانه کمره ده هذه غرفة متوسطة هذه دا غرفة متوسطة درمیانه کمره ده غرفه کمرې ته وایي او متوسطه درمیانه نو هذه غرفة متوسطة هذه دا اسم اشاره ده معنی ده دا او غرفة موصوف ته او متوسطه ولا صفت ته نو متوسطه معنی درمیانه او غرفه کمرې ته وایي دا درمیانه کمره ده دا درمیانه کمره ده دا خو موږ سره د پښتو جملو نه عربي جوړه کړه اوس یې راله دا سور لیکر والا د عربۍ جملې راکړي موږ ورته دا تور لیکر د پښتو ترجمه وکړه وایي پښتو جوړه کوي نو موږ ورته دا جوړه کړې ده و د عربۍ جملې ماله پکارو چې دا د عربۍ کومې جملې راکړي دا مې په تور مالکر کړې وې خو بس ذهن مې دلته کار نه دی کړی او دا کم د پښتو جملې دي دا په تور مالکر پکارو خو بهرحال اوس لیکل شوي دي نو د عربۍ جملې دي وایي هذا سفر طویل هذا دا جملې راکړي هذا دا سفر طویل اوږد سفر دی سفر طویل اوږد سفر دی هذا دا سفر طویل اوږد سفر دی هذا دا صف چې دی که نه صف دا فصل هم کلاس ته وایي درسګاه ته وایي جماعت ته وایي او صف چې دی دا هم کلاس ته درسګاه ته وایي ټیک شوه دا دواړه وګورئ صف هم ورته وایي صف او فصل هم ورته وایي ښه فصل دا دواړه چې دي که نه کلاس ته وایي کلاس یا درسګاه ټیک شوه یا جماعت ٹھیک شو تو کم جماعت کې کم کلاس کې کم درسګاه کې نو هذا صف متوسط دا صف متوسط درمیانه کلاس ته درمیانه جماعت ته ٹھیک شو درمیانه درسګاه ده هذه مدة طويلة هذه دا مدة طويلة اوږده زمانه ده اوږده موده یا اوږد مدت ته مدت ٹھیک شو نو ما ورته دواړه لیکلي دا اوږده زمانه ده یا موده ده ٹھیک شو موده ده زمانه ده یا موده هم ورته څوک وایي خو موږ عام په خپل ماحول کې چاپېرچل کې دې ته موده وایو موده هذه مدة طويلة دا اوږده موده ده یا اوږده زمانه ده هذه عطلة قصيرة عطله چوټۍ ته وایي چوټۍ ته اوس زموږ د مسلمانانو د چوټۍ ورځ هغه جمعې ورځ ده او دغه شانتې د یهودیانو چې ده د خالي ورځ ده د هفتې ورځ او د اتوار ورځ دا د عیسیانو د عبادت ورځ ده نو زموږ د عطله چې ده که نه عطله یوم عطله هغه د جمعې ده نو هذه عطلة قصيرة دا مختصر وړه چوټي ده مطلب دا مختصر چوټي ده ٹھیک شو مختصر چوټي ده مطلب دا دی چې په میاشتو چوټي نه ده 2-3 ورځې چوټي ده نو مختصر چوټي ده هذه دا عطلة قصيرة مختصر چوټي ده عطلة قصيرة مختصر چوټي ده نو قصيره ته وړم کولی شي او لنډم کولی شي او مختصر هم کولی شي ها پنځمه جمله د عربی راکړې وي هذا میدان واسع هذا دا میدان واسع کلاو میدان دی هذا میدان واسع دا کشاده میدان دی کلاو میدان دی ٹھیک شو هذا دا مكان متوسط دا درمیانه ځای دی مکان دی درمیانه ځای دی یا درمیانه مکان دی هذا دا طریق واسع دا کلاو لاره ده طریق لارې ته وایي واسع معنی کلاو وسیع کشاده هذا طریق واسع دا کشاده یا کلاو لاره ده ذاک هاغه طریق ضیق او هاغه تنګه لاره ده ضیق تنګې ته وایي او طریق لارې ته وایي ذاک طریق ضیق او هاغه
تنګه لاره ده. اوس دلته نږدې یو کمره ده. هذه غرفة واسعه. هذه غرفة واسعه. هذه دا کمره دا خوا کې چې راسره ده دا غرفة واسعه کلاو کمره ده. غرفه کمرې ته وایي، واسعه کلاو ته وایي. نو دا غرفه موصوف دی او واسعه ولا صفت دی. نو اول به ته د صفت معنی وکړي کلاو او وروسته به د موصوف معنی وکړي کمره ده. هذه دا غرفة واسعه کلاو کمره ده. تلك او هاغه تلك هاغه غرفة ضيقه. غرفة ضيقه غرفه موصوف ضيقه ورله صفت. غرفة ضيقه معنی ده تنګه کمره ده. تلك هاغه غرفة ضيقه تنګه کمره ده. نو دا زمونږ سره د الدرس السابع عشر یعنی د 18 درس تمرین هم حل شو. دوانه سوالونه هم پکې حل کړه. انشاءالله دې نه پس به موږ 18 درس شروع کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.